बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्रानो कतुनको शाहिद खान शाहिद एम। तासु ته معلومه ده چې زه د عملیاتو د هغه خلکو خلاف جنګېږم کوم چې شرک خوري زمونږ او تاسو عقیدې خرابوي، موږ او تاسو ته وهمونه راچي، موږ او تاسو له دشمنیانې ګوري، چاته وایي پتا جادو دی پلانکي در باندې کړی دا شوي هغه شوي، ما او تعالی تقدیرونه په تعویضونو بدلی. بیا د هغې سره بانه مې جي د مشک او زعفرانو چې په دې خرچې راځي، نو د دغه خلکو یو بزنس دی او روان دی جي. بیا چې کله د دې مخنیوی ما وکړه او دغې میدان ته زه رالم، نو واحد ما بلا دشمنۍ ځان له کور ته راوړې، بلا اف آی آر په ما وشوې او ډېر زیات کیسونه. اوس هم دا ټیم د هغې مخنیوی زه کومه، تکلیفات شته دی. بیا که موږ وګورو نو یو طرف ته اکثر دا خلک وي روپیوال مایک، کله کله پې خپم شم او کله کله چې وګورم په حق هم دي. مایکونو والا دومره ډېر شوي لکه د سرو مچو ګګ چې جي ډېر زیات شو. بیا د دغې خلکو دلالي شروع کړه. دا نن سبا د دغې پیرانو دلالان دي، د هغې پروموشن کې ورشي، په پیسو ورسره خبره وکړي. اولې ورته دا وایي چې اول به دې بې عزته کړم او بیا به دې एकदम دنیا ته ظاهره کړم چې دا خو د کمال پیر دی، د ویزو کار هم کوي جي، د رشتې هم کوي، د دا کوي او د هغه کوي. حالن کې هغه غریب ځان له پشتېدلو چپړو کې ګرځي، دا خوارې خولې نیولي او ما او تعالی تقدیرونه بدلی په تعویضونو باندې. یقینا دا پراړ او دوکه ده. بیا دلته که موږ وګورو نو ایمان ساتل ډېر ګران کار دی. که انسان ته وګورو د انسان یو مخ دی، چې کله انسان مخ هغه طرف تا ته ښکاري نو ته نه پېژنې چې دا څوک دی. او د لوټ دوه مخه دي، که ته یو لوټ ونیسې د شا نه هم تا ته پته لګي چې دا د 1000 روپو لوټ دی یا د 500 دی، که د مخې نه م ورته وګورې نو دلته د لوټ دوه مخه دي، د لوټ منلی کېږي. بیا دغه عملیات والا په ما اوس هم بلا کیسونه دي جي، جنګېږم پکې. او دغه سرې مچې دا ځان ته چې صحافیان وایي، دا سوشل ورکران وایي، دا د دغې عملیاتو والا دلالان دي جي. نن سبا چې د کار درک ورک شي، مونځ به نه ورځي، کلمه به نه ورځي، دا به م ورته پته نه چې د ورځې څو مونځه دي، او هغه به کیني پیر به وي. بلا دا د دې خلکو عقیدې هم نشته، زمونږ د ټولو عقیدې ډېرې کمزوري دي. الله دې په موږ رحم وکړي. دا خلک ورماتې جي، په پیر دا درز غوبل جوړي. یو ورځ ولا یو دلال راشي پروګرامو کې، بل ورځ ولا بل دلال راشي پروګرامو کې، بل ورځ ولا بل دلال راشي پروګرامو کې. دلالان دومره حد ته ورسېدل یقینا چې ما ته مړو وو، نفرت مې پیدا شي د دې کار نه. دا څه چې ما کول، څه چې کوم، پردي غمونه مې کور ته راوړل. زما یو ملګری دی ماجد صافي، ما چې کله د دې خلاف آغاز شو تو دغه جهاد مې شروع کولو، ما په هوټل کې ناست، هغه د بریانۍ شوقي دی. ما ته شاهد خان شاهده ځان له دشمنیانې کور ته مه راوړه. اوس هم کله کله ما ته وایي چې څنګه چل دی رسېره څو پخېږي، خو زه چې کله کله د هغه خبرو ته سوچ وکړم نه په حق و دلته په موږ کې اصلاح نه راځي. ما چې څه وکړل د دې قوم د دې معاشرې د اصلاح لپاره مې وکړل، هغه دشمنیانو مې پردی کور ته راوړې، سره د ثبوته رالم او دغه خلک مې بېنقاب وکړل. تر هر ځای پورې چې چېرته زما وس کېدو زه تلی یم، کوششونه مې وکړل د دې دپاره چې د دې خلکو عقیدې بد شي، دوی ته پته ولګي دې کې حقیقت څه نشته، دا پراډ او دوکه ده. بل طرف ته چې موږ وګورو نو د دغې دلالانو هم دې طرف ته مخ شو جي. اوس راځي او هر یو پیر له پروموشن کې نن دلته چاپا نن هلته چاپا. حالن کې تاسو ته هم پته ده چې کوم کتونکي ګوري چې دا پیک دي، پروموټ کوي، ایډ ولا چلی، اشتهار ولا چلی. هغې باوجود هم زه تاسو ته حیران یم، هغه ویډیو ولا لایک کوئ یم، کمنټ هم ورته کوئ او شیر کوئ یم. ستاسو د وجې دا نور ساده خلک چې کوم دي د هغې سره دوکه وشي. یقینو که زه چې کله واټساپ کوله وکړم نو په لکاو خلکو وایس میسیجونه کړي، پلانکي پیر رانه دا ووالل، پلانکي پیر رانه دا ووالل، ټول د کویت، دوبۍ، فرانس، کنیډا، امریکا نه. نو د الله بندګانو تاسو ورته رالیږئ ولې او ګورئ ولې دا پروګرامونه ستاسو په الله یقین نشته چې سم کوي الله یې کوي، د الله ذات یې کوي، د الله نه علاوه انسان هېڅ نشي کولی. نه په زعفرانو کې دا پاور شته او نه په مشکو کې دا پاور شته. که دوی په تعویضونو تاسو له ښځې کوي نو پکار دی چې د دې مل د سرمایهداره سړي لور د دې تعویضګر ښځه وه، که دوی په تعویض تا له کاروبار روانې پکې د پاکستان څومره هم
غټ کارخانې داغي مالک دا عملیات والے دا پیر وي چې دی په تعویذونو ما تعالی روزګار کې نو ځان لیول نه کوي دا ټول پراډ او دوکاره د دین ډډ وکي بل خبره ودا حکم زما په کراچي کې چې کوم پروګرامونه مونږ کړو پای کې دوه پروګرام پاتې دي چې په یو کې مایک خراب شي هغه आवाज نه راغسته او بل پروګرام به سبا اپلوډ کیږي داغه بخنه غواړم چې هغه پروګرام به د خپل فیملی سره نه ګوري یقینا چې به د مور خور خزه بچو په مخ کې چې هغه تاسو سره پروګرام باندې ګوري هغه ځان لکته شي جی د معذرت سره ویم او بل په هغه کې باز د هغه پیر مخ بلر کوم ما د چا مې مخ نه بلر کړي خدایي وجه دادا زه د معاشره د اصلاح د کوشش لپاره لګیم دا غم واړه بچی د پروګرام زما په نسبت باندې لږ خطرناک دی اسنه چې سبا څوک را پاسیو هغه ته نقصان ورسینو بیا به زه خفایم ځکه چې زما مقصد دا نه چې زه چاته نقصان ورسوم زما چې کوم مقصد دی د معاشره اصلاح کولو خو یقینا زنینم چې زما د پروګرام نه بچاته څه فائدہ ملاو شي یا به چا څه عبرت اغستی بیا هم په هغه مداریانو خره شي به تهاشه راشي په چې نن پنځه کسر راځي زما د پروګرام نه پس بیا زه وګورم ناغه ته په څومره خلک ناستي نو ما ته یقینا اندازه وشوه چې زما پروګرامونو چاته څه فائدہ ورنکړله او بل معاشره کې بد اثر ته شروع شو ځکه دغه دلالان را پاسېدل جی مایکونه راغستي دا دلالان دي نه صحافیان دي او نه سوشل ورکران دي کوم چې عملیات سپورټ کوي او د عملیات اشتهارات چلی د دې سره ما شهید خان شاید اجازه راکړي د الله فامان